بسم الله الرحمن الرحيم وزوبك كبركتي. قال ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج وكذلك إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزار لأنها تتقدم وتتأخر. خجي بیان د بی فاسد شروع دی او د غدی لسم وجه فساد چاغه جهالت د اجل له دغه بیان دی. مری سیب دل تراتا د داسي جهالت بیان کړي چې هغه مقدم کیږي مؤخر کیږي. مثلا یو سره ورته وی چې د ازدي هدایت دی هم دا کتاب پتا در خرڅو ما هدایت وی جی روپۍ بدر لاله در کوم چې کله حاجه ناراضي یا وی چې د روپۍ بالا در کوم چې کله خلق حصاد لو کوي لو او یا الدیاس کله چې خلق غوبل کوي تریشل چې ورته وسمنګوایو او قطاف کله چې خلق انګور شو کوي له روپۍ در کوم او جزار کله چې خلق د غړو بزونه وړي دغه وخت شو کوي له روپۍ در کومه ندلته د سمنو نیټه مجهوله دا او داسې جهالت دی بکی چې کله مخ کې راځي موسم پر لحاظ سره کله شاته شي بارونو نچی نو بس دغه لو شاته کیږي غوبل شاته کیږي او که بارانونه نه نور مخ کې کیږي نو دغه شاندوري حساب سره نو دلتم د سمانو د بارا کمانیټر د مجهول د لحاظ د بیا با فاسد ای تاسو پوه شئ. ولا يجوز البيع بيان د جائز الى قدوم الحاج تراتلو حاجانو پورې وخت نه معلوم نبی مفزیل المنازعه جوړیږي وکذا الى الحصاد د غشن تر لو پورې ودیاسی او تر غوبل او تر شل پورې والقطاف او در انګورو کټ کولو پورې والجزاري او د ګړو بوزونه وړي کټ کولو پورې ولې لکه دا نیټه صحیح نیټه نه ده وینا کنه لئن تتقدم وتتاخر مخکیږي رستکیږي. البته برګوري جی کې وسړی کفیل جوړ شلو مثلا د یوسف پیسې د هدایت باندې او زه هدایت ته هم زه یوسف د پیسو کفیل شوم نو هدایت وی کله به راکې زه ورته ما چې کله حاجین راتله کله چې د لو ټیمو او کله چې د غوبل ټیمو کله چې د انګورو د کټ کولو ټیمو کله چې د وړیو کټ کولو ټیمو دا اجال می کفالت کی ذکر کړه نو بس به صحیح ده. وجه دا د کفالت کې جهالت یې سیره چی کنه لګ جهالت دا برداشت وی او بیا کی نوی برداشت وجه سره اصل کې کفالت کې دوه حیثیت دی یو د نظر حیثیت دی مشابهت نظر سره دی ما باندې پیسې نه دي لازمي دی هدایت زی بزان باندې بزور لازم نظر هم د غشانی یو شی بصری نه لازم او بزانی لازمي خو کما ته یوسف ویلو زما د طرفه پیسې ورکا نه کما هدایت له پیسې ورکړي یوسف به واپس مال را کوي نه دې کې به بشان د بیا شوره دا پیسې چې هدایت لور کوم په یوازې ورکوم ماته یوازې واپس ملاويږي نه به حیثیت د چا پشان شو مشابهت د بیا پشان نو مشابهت نظر پشان هم دي مشابهت دا بیا پشان هم دي نو چې د نظر مشابهت لمنګ اعتبار ورکو نو نظر کې خو جهالت مطلقاً مقبول دی یعنی برداشت دی او بیا کې لګم نه دی برداشت نو موږ تقسیم وکړو چې لګ په کفالت کې برداشت وي نظر سے مشابهت دي چې ډېر جهالت به بني برداشت به سره مشابهت دي. وګورئ ولو کفلک یو سره کفیل جوړ شو الى هذه الاوقات بول اجازه جائز بوي ولئن الجهاله اليسيره متحمله في الكفاله جهالت يسيره دا برداشت کفالت کې او دا جهالتونه چې کوم دي دا اوس چې تیر شو دا يسيره دي ښا وهذه الجهاله يسيره ولی مستدرکتن ذکر دی ادراک کیږي کنه ازاله کیږي عقد صلب عقد کی دیم نه پته لګي کله دیم دا مسله اختلاف دا بازي یعنی د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت دا چې دا جایز دي عبد الله بن عباس رضی الله عنه ته جایز نه وای تاسو پیګی کنه نو اختلاف هم پکراله نو دیم لګ اسانتیا پکې پیدا کړله له اختلاف الصحابه فيها بلا ولانه معلوم الاصل بلا وجدادا
د دې آجال او اصل معلوم دی یعنی دا شتره چې حجن برازي دا شتره چې لو برازي او د غشان تریشل برازي وغیر دا انور نشتا کله برازي دی کې جهالت دی نو اصل کې جهالت نشته راضي با ولانه معلوم الاصل مسرا شولا کفالت کې دا کار دی کنه چې په اصل دین کې جهالت هم پروا نه کوي زوی مې یوسفا پتا باندې چې د هدایت څه پیسې دي هدایت سچ په یوسف څه پیسې دي مړه بس هغه پما څه پیسې دي پته نه لګي نو اصل شي کې جهالت دی به هم دا کفالت ټیک دی نه چې وسب کې جهالت په طریقه ولا به جایزي چاغه نیټه دا چې کله به در کومه یعنی 100 روپۍ د یوسف بزه در کومه هو پلان کې ټیم پورې دلته خو اصل کې معلوم شو صرف وسب کې جهالت دی چې پلان کې ټیم کم دی وګورئ الا ترى تنغوري انها د جهال انها د کفالت چره تتحمل الجهاله دا برداشت کی جهالت فی اصل الدین کی بیان تکفل بما ذاب على فلان لکز کفیل جوړ شمداسي بما ذاب هغه چې کوم واجب ویلا فلان په سب معنی زه به هدایت لور کوم او 100 روپۍ دی پته نه لګي نو چې کله په اصل دین کې جهالت او کفالت ټیکو نفل وصف اولا وصف کی به طریقه اولا برداشت کی کفالت بټیږي بخلاف البيع بيع کی دا کار دی چې الته جهالت یسیرا او فاحشه دواړه بيع ته نقصان ور کوي لئن بخلاف البيع فانها لا يحتملها دا نه برداشت کی جهالت لرا په اصل سمن کې په اصل سمن کې چلکا یوسف دا کتاب در باندې در خرڅو م بس پر روپو باندې او روپۍ بیانونو کې دا صحیح ده اصل سمن مجهول شو او که سمن بیان شي خو کله به راکې اغه نیټه اغه وسم مجهول شي کې هم نه سي بخلاف البيع فإنه ولا يحتملها احتمال د جهالت نه لري په اصل سمن کې فقدا فی وصفه په وصف سمن کې چاغه نیټه ده هم صحیح بنوي بخلاف ما اذا باع مطلقا ها یو صورت دی برګوري زبدي هدایت باندې دا کتاب مطلقاً خرڅ کما دا پکې نه چې پیسې به مېش پس راکې کې فلحال به راکې دا پکې نه وي به زه هدایت ته دا قد نه پس وې مچ به وشي چلکه دا پیسې مې کې مې دربوري دي دا چې جنرال راي کړه ته درته ویلا چلکه اجن کړه راتله به پیسې درکما یا دا لو او د ترشل ټیم کړه راتله دا پیسې به درکما عقد نه پس کا دا جایز ده وجدا دلته اصل عقد کې نیټه نشته جهالت نشته نه اصل عقد خو حالي بیا ده ما تاسو ته ویلي حالي بیا یک چی کنه هغه کې کوم نیټه روست مقرر شي کغه مجهول هم سبق نه کوي وجدا بورا وره اصل کې به هدایت باندې زما حالن پیسې لازمي دي نو نیټه د حق نه دی نه دا چې ما ته وای مال ټیم را کنه زه تاسو ټیم مهلت ولا ورکوم په دین کې مهلت ورکوم سمانو کې نه سمن خو په الحال لازم شوی دي خدغه دین دی په الحال چې نه دی راکړی نه دین دی کې نیټه ورکوما لکه څنګه چې قرض حسنه کې نیټه موجوده ایم سبق نه کېدغه شاندل تم ده پتن لګي پوه شوي کنه به دا اصل کې به حالي بخلاف ما اذا باع مطلقا چې بغیر د نیټې نه به یو کې ثم جلس ثمن الى هذه الاوقات او ثمن مؤجل کې د اوقات او حيث جاز جائز ده ولئن هذا تاجيل في الدين ده بدين کې تاجيل له وهذه الجهاله فيه متحمله او ده جهالت دا یعنی یسیره جهالت ده بدین کې برداشت دین کې باغ نه کوي حد مبي په سمانو کې به نقصان یو دل د مبي په سمانو کې نه ده ولې نه تاسو فرق باندې پوه شولې به سم دمانه هما دله هما د سمانو نیټه نه د ور کړی دا قد په وخت کې هغه به د سمانو نیټه عقد خو حالي شوی دی خو پیسې کې مهلت ورکو زبې به راکې اصل عقد کم تاجیل د سمانو نه دی مقرر کړي فرق باندې پیږي کنه اب منزله د کفارت دی ولا كذلك اشتراط في العقد او دغه شان شرط لګول پاسې عقد کې دا به نه دی ټیک لکه دا څنګه چې متن کې مسله وشوله لانه يبطل بالشرط الفاسد عقد خو بشرط فاسد باطليږي او دغه شرط فاسد دی د مجهول نیټه او دین چې کنه د بشرط فاسد نه باطلېږي د ساتي دین قرضه په شرط فاسد معنی
او دا اوس چې موږ کوم صورت بیان کو دا اصل کې دین کې شرط فاسد یعنی نیټه مجهوله ولګېدل دا سبق نه کوي ولو باع إلى هذه الآجال ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضا لكبر غوريجي دغه نیټو د پاره بیا دغه نیټو پورې بیا وکړه هدایت ول سامان به دغه نیټو کې در کوم بیا فاسد ده کنه خو به دواړه راضي شو خلق لا بلو کې شروع نه کړي بغوبل کې نه کړي مخ کې نه د هدایت ماته پیسې راکړلې خبره ختم کړله دغه نیټو راتللو نه مخ کې پیسې راکړلې نو به بچي بس به بای جایز شولنو صد وجنه چې فساد وغت شو ختم شو دا زمونږ د امامانو رائے د مفتابه ده ولو باع الى هذه الاجال بوري بیا کړي وثم تراضيا به بیا مشتری دوړه راضي شو به اسقاط الاجل چلکه د غاجل خو مجهول لده بساقط کو او کله راضي شو قبل ياخذ الناس بالحصاد یعنی جهالت لازم نه دی نیولې حساد نه دی راغله خلکو شروع په لو کې نه ده کړي او دیاس غوبل کې نه ده کړي وقبل قدوم الحاجه او لا حاجه نه دی راغلي اجازه البيع ايضا امام ظفر سے وینه ده جائز یو بیر چې شی فاسد شنو مزبه سره الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود 50 ماده ده وقال امام ظفر فرمای لا يجوز ولي لانه وقع فاسدا ده بیا واقع شو شروع کې فاسده کنه او چې شی بیر فاسد چې به صحیح کیږي نه فلا ينقلب جائزا ناوړي جائزه وصار كاسقاط الاجل في النكاح د دې غوډه مثال شو لکه نکاح کې چې نیټه کی دي هدایت وی جنې ته وی یو هفته پورې تاسو سره نکاح کوما نه نکاح صحیح ده به چې کله نکاح وکړي نه پس مړی د هفته کې څوره کې کبه ټول ورله میکا ده شولې ندلته امام ظفر سی وی تاسو منې ده چې نیټه ختمه کې دی هفته والا به هم د نکاح ټیک نه ده ندلته چې بابا یې کې د جهالت ختم کې د نیټه به هم ټیک نه ده فرق باندې مسله باندې پوه نه شوي وګورئ وصار كاسقاط الاجل لكن يتجلي کی في النکاح کی كما نکاح الى جلن بوري شي كما نکاح شوی دا هم متعوي ولنا من وتوي ان الفساد للمنازعه فساد د څه د وجنه او جګړې د وجنه جګړه جوړېدل الکه کا پیسې میرا کاغه ویلې در کومه حاجه کده حاجینو پته نه لګېدل د غوبل د لو پته نه لګېدل اوس که مخ کې نه پیسې ورکړلې جګړه ختم شوله بس قسم ختم شوله نرسي ولنا ان الفساد للمنازعه دا فساد بوي کې د جګړې د وجنه وقد ارتفع دا فساد خو ختم شو کنه قبل تقرره لا مضبوط شوی او زیم نه ونی ولې څه مطلب لا غټیم نو راغلی چا ټیم راغلی به فساد زینی ولې وي قوي شوی او به نه ختمه دلو وهذه الجهاله في شرط زائد لا في صلب العقد بر وګوره او دا جهالت دا یسیره د موږ وختي ویل نو یسیره جهالت کچري لازینی نیولې لری کې لری کیږي او جهالت قویه کا زینی نیولې لری کې هم نه لری کیږي څه مطلب کبسل بیاقت کې جهالت ولکه سمانو کې الګ هدایت دا کتاب می درمای دا خرڅ کو پیسو بیان بکونه کو او بیرستو پیسې بیانو کنه هم دا بیا فاسد نه سکیږي ولی التبسل بیاقت کې جهالت او دومره قوی کو تی ختمم نه ختميږي اصل د غسل بیاقت کې جهالت نه دی نیټه کې دی نیټه خو بیل شي دی مطلب سمانو کې نشته جهالت مبیا کې نشته دی یو زیدي شي کې دی تاسو پیږئ کنه نه یسیر جهالت دی کدره زینی ولونه مخکې ختم کو نو صحیح ده ختميږي به صحیح کیږي او هذه الجهاله في شرط زائد ده خو یو شرط زائد شرط کې دی چې غاجل له صلح بیاقت کې نه دی نو فيمكن ممکن ده اسقاطه د دې ساقطول لکه دی بل صلح بیاقت کې چې بینه ساقطيږي لکه ګوره بخلاف ما اذا بعد درهم بالدرهمين یو درهم بدو درهم خرڅول دا جایز دي دا خو ربا نه دي نو ما هدایت ویل یو درهم بدر کوم دورا کده ویل سید بیا وشوله فاسد ده کنه ربا ده به دې یو شو چې ده ما د بس په دې مجلس کې روس سویل چې مړ ورکه کدا جایز نه ده خو بس یو بځمانه یو بدله کې تم یو راکه دوه راکوا دلته جهالت په صلح بیاقت کې راغلی او فساد دی مجالت موایا فساد وایا جهالت کې دی وسه فساد صلح بیاقت کې مبیا کې کا مبیا وسمنو کې فساد راغلی او کروسی خدموم ختميږي نه ثم اسقط الدرهم زائد لري کړلو نه به هم به فاسده ده لان الفساد في صلب العقد ځکه فساد فصل بیاقت کوم
بخلاف النکاح نکاح سره څه کې امام ظفر رحم الله نکاح مثال ورکړو چې هغه واپس صحیح کوي نه صحیح کیږي ویلیو کنه بې نکاح یو نیټه پوری ته متعویل کیږي نکاح د سره نه هغه نکاح د سره نه کې به ورسته نیټه ختمي نو نکاح به هم نه جوړیږي ځکه نکاح به سره نه و جوړي مخکې هو نکاح نه ونه او د زمنګ مسله کې خو به یوا بار نه فساد ختم کو نو به فاسد نه صحیح جوړ کړل اول ته نکاح د سره ونه پته لګي فرق باندې پوه شو لري بخلاف النکاح الى اجل لانه متعه ځکه خو متعه وهو عقد غير عقد النکاح متعه خود سی وخت د چې عقد نکاح نه غیر شی دی نکاح ته نشي راړولې او زمنګ مسله خو به یوا یو بینه بلې به ترړو دا څنګه چې وخت نه بل قد تاوړو وقوله في الكتاب قدري کې دا ویلیو کنه کې خیل می متن کې دواړه راضي شو قدري نه د جامع صغیر مسله ده دواړه راضي شو د پیسو ادا کول باندې مخکې دغه نیټونه د سی ویلیو دا اتفاقی ټکی دی اصل کې چې مشتری راضي شو نیټه هو مشتری طرف په سامان کې مشتری ویل چې لکه مخکې در کوم بس کافی ده وقوله في الكتاب قدري مسله ده لکه قدري ده ثم تراضيا خرج وفاقا دا مسله روته ده اتفاقی لان من له الاجل زکه چا د پاره چې نیټه ده لکه مشتری یستبد باسقاطه هغه مستقل دې بساقته ولوان نو کاغه صرف وای بټې مې در کوم صحیح ده ولې لانه زکه اجل خالص حق دا غره چا د پاره چې نیټه ده قال قدري مولا فرمایي ومن جمع بين حر وعبد او شات زکیه ومیته بطل البيع فيه مالک بر ګوريږي یو سړي آزاد او غلام دواړه مرګري کړه لکه ما سره غلام به آزاد می دواړه مرګري کړه هدایت می ویل چې لکه بزر روپۍ در کومه دواړه نو په آزاد کې ولا پریدا په دې غلام کې بیا باطل ده یا ما سره مردار را ساده غوا د مردار شوی ده بل غوا د هغه سیده زکیه مذبوحه ده او هدایت ویل د دواړو غاګانی بزر روپۍ در کومه دې مردار کې ولا پریدا په دې مذبوحه زکیه کې بیا باطل ده په یوه کې نه به وګورئ ومن جمع بين حر وعبد او ذات شكيه زكيه وميته او مردار کی وشات دی لك وشات زكيه وميته او اغشات چغه زکی چغه مذبوحه او مردار او بل شات نو بطل البيع فيهما پیږي بکنه دا د امام سبرای دوا د اند ابي حنیفه رحمه الله او صاحبین ویني چې دا کوم چې غلام د دې کې بیا صحیح ده او دا کوم شات چې زکیه ده مذبوحه ده دي کې صحیح ده دی بلکې دی نه وقال ابو يوسف محمد رحمه الله خلق برو ګوري او وی الب صحیح وی چې د هر یو سمن بیل بیان کې څه مطلب د سی وی چاله کدا دواړه درمه در خرڅوما 500 روپۍ باندې 500 دی و 500 د بل د سمنو تفصیل وکي ښا دغه دواړه مردار او زکیه در باندې در خرڅوما 500 دی او 500 د بل نو کړه سمنو تفصیل وکړلو نو په غلام کې په اول صورت کې به صحیح شي په دی بل کې په دی مذبوحه کې صحیح شي او کله سمنو تفصیل نه وکړي وځي سی ویلو 500 روپۍ باندې دواړه بس دای نه ویل چې د دې څو دی دی به صاحبین هم وي دواړو کې صحیح نه ده پتن لګي به شوي کنه به وقال ابو يوسف محمد رحمه الله ان سمى لكل واحد منهما ثمنا کچره مسما کی در واحد د بار ثمن جاز فی العبد والشاة الزکیه کی بسې شي دا خبر کوم به در بسینور به ور بسې قصه کوخه راضی ولا دویم صورت اوره غلام او مدبر جمع کړه هدایت ته دوړه درمانه در خرڅوما یا ازما خپل غلام او بل پردی او دوړه می جمع کړه هدایت ته 200 روپۍ در خرڅوما ندی کی امام سے بموي غلام او مدبر کې په غلام کې زید مدبر کې نه ده امخ کې څه ویلو دواړو کې نه ده سي او په دې بل مثال کې بخپل غلام کې سید او پردي هغه کې موقوف ده نه ده سي کاغه د باره خرڅ کړي موقوف را کوزان نه خرڅ کړي به سره صحیح نه ده تاسو په نه شوري وګورئ نور قصه بس کو وان جمع بین عبد ومدبر کشر جمع کی په مابین د خپل په مابین د غلام او مدبر کې 200 روپۍ خرڅ کی او بین عبد و عبد غیره دواړه جمع کې 200 روپۍ خرڅ کی دلته صح البيع بيع سيد في العبد فعبد کی به حصته من الثمن دا سيدا
او دې کې د درې وړو راي ده عند علماء الثلاثه امام ظفر رحم الله سوي وای دل تم دوړو کې باسه ده وقالو ظفر رحم الله وای فسد فيهما تاسو په شولې کنه اوه کچری دا سي مذبوحه و چې هغه باندې بسم الله قصدن پر خودل شوی واغم د مرداري په حکم کې ده نو یو مذبوحه و بسم الله په ویل شوی و بل مذبوحه و بسم الله په قصدن پر خودل شوی و دواړه خرڅ کړه په یو ځل په 100 روپۍ باندې تفصیل د سمونو کنو کړي نو د ټول اتفاق د دوړو کې باطل ده او که تفصیل د سمونو کړي و دي صاحبین وایي مذبوحه بسم الله ولکه سیده بلکې د امام سے وایي دوړو کې نه ده متروک التسمیه عامدن کلمه ته تاسو پیږئ کنه او که غلام مکاتبه مرګره کو او که غلام ام ولده مرګره کړه وې دا چې لکه غلام مدبر چې مرګره کی یعنی یو کې به صحیح او دغه مکاتب کی او دی بل صورت کې ام ولده کې ور سره صحیح نه بل کې به صحیح وي کا وکل والمکاتب وام الولد کالمدبر دا پشان د شادي مدبر دي تاسو پیږئ قصه وکومه له الاعتبار بالفصل الاول امام ظفر رحم الله دا چې دا کنه عبد او مدبر مرګره کول خپل غلام او د بل غلام بلګره کول ول دوړو کې به فاسده ده چا باندې ور قیاس کوي مخکې مسله باندې اور او غلام باندې مردار یو مذبوحه باندې له د امام ظفر رحم الله دلیل کومه ده الاعتبار قياس بالفصل الاول باول فصل کې بین الحر والعبد والا باندې ولی وې الته چې څنګه هور مبيانه وا الته چې څنګه مردار مبيانه وا دلته مدبر مبيانه ده کنه او عبد غیر مبيانه ده کنه نرسي به سوي اذ محليه البي منتفيه وای محلیت د بې د منتفی بالاضافه للكل کله چې کل ته اضافه کو چې دا دواړه درمانی بزر در خرڅوما دي کې نیمه کې مبيانه شته نیمه ده ولهما هغه څه ویل اکبر وګوري اوس بلګه قصه کوم ما ته لګ متوجه شي اصل کې مسله دا د مولوی سے صحیح وخت به دیکھا مسله د سیده شکل صفقه یووي عقد یووي یو قید او فساد قوي وي دو قیدا نو که یو کی فسادو دا به متعدی کیږي بل تا دوړه به فاسد خونی درنکو دا یو مسله شو او کچری عقد دو یا عقد یو خو فساد کمزور یو نبه دی یو فساد بل ته متعدی کیږي نه دې مسله باندې ټول پوهه شوي اوس عقد یو دی صفقه یو ده او عقد دو دي صفقه دو دي د دې معلومات څه دي ذکر امام سے وہ صاحبین اختلاف دے توجہ امام سے وہی چکلا تفصیل د سمن وشي او تکرار لفظ د بي وشي نبه بدو صفقي لکه زه هدایت ته ما د دوه کتابونه درمانه در خرڅوما یو کتاب په 100 روپۍ باندې وره یو کتاب هم په 500 در خرڅوما دبل کتاب هم در باندې د 500 در خرڅوما یو در باندې په 400 در خرڅوما دبل در باندې په 600 در خرڅوما ګوره خرڅول کې تکرار را لیکنه او سره سمونو کې تفصیل شو دی وم بیان شو د بل امام سے به د دواړه کار چې وشي نه به بس صفقه عقد دا به شي دوشي او صاحبین وای نه جی تفصیل د سمونه چې وشو بس دوه کیږي عقد اگر که تکرار د بیانې شوی لکه دسي الکه هدایت تامنه د دواړه غلامان در خرڅوما یو پیر می در خرڅولې ویل په 100 روپۍ فی په 500 تفصیل د سمونه وشو او تکرار د بی ونه شو نو به هم د بیع ایتو شولې دوش ولې د عقدونه دوش صفقه دوش څو کوي صاحبین اوس بر وګورئ اوله قاعده خو یاد ده کنه چې صفقه یووي او فساد قوي وي د یو نه بل ته متعدی کیږي که صفقه دوی او یا یو وي خو فساد کمزوري به یو نه بل ته متعدی کیږي نه اوس راشي اول صورت کې غلام او حر کې کده سی ویلیو چې الکه دواړه درمانه در خرڅوم په 100 روپۍ باندې دلته ټول اتفاق دی په دواړو کې فاسده ده درې وړي ولی صفقه یو د اتفاقی او فسادم قوي دی حر خو غلام مبيانه ده خو نه درنکو مخکې او کده سی وای
الکه دا اور او دا غلام در باندې خرڅومه بزر د دواړه در باندې خرڅومه بزر روپۍ باندې 500 د 500 د تفصیل د سمانو وشو کنه خدا رچی تکرار د بای ونه شو نو صاحبین وای غلام کې جایز د هور کې نه ده ولی سبقه دوش وي امام سے وای نه چې وسم لا سبقه یو ده او فساد هم قوی دي دوړو کې نه ده جایز هغه د سی وشي دا دوړو غلامان در باندې خرڅومه دا په 500 در خرڅومه دا هور ته اشاره وکما دبل په 500 در خرڅومه او سبقه دوش کې خیر وي اتفاقا دوش وي اوس دې کې امام سے بم وای چې بده اور کې نه دی بلکې صحیح ده دې کې امام سے بم وای دې بل مثال لراشه غلام او مدبر جمع کول غلام خپل او غلام د غیر جمع کول دلته که صفقه یو وی او کدوړی خو فساد دلته کمزور دی ولی دا بل خو مبیا ده کنه دا غلام مدبر مبیا جوړې دي شي مثال روان دي دا غلام د غیر مال دی کنه مبیا جوړې دي شي پیږي کنه نه که صفقه یو یو کڅوي دوی دې سم کار نشته خو فساد چون کې سره کمزور دي نو دا کم چې خپل غلام دی بده کې بسې شي دا کم چې غلام دی بده کې بسې شي مدبر صورت ورګ نه رسېبي وسره شي ولو ما صاحبین سوی ګوران الفساد بقدر المفسد فساد چې څومره یې کنه فساد به د مفسد په اندازې څومره چې مفسد دی فساد به هم دومره نو فلا يتعدى الى القن خالص غلام ته بناوړي نو بس فساد په هور کېو غلام ته بناړو د دې مثال راته بیان کوا ورکنه یو سړی یو جنې سره نکاح کوي دو جنې کوي په یو ځل سره نکاح وکړي 0 روپۍ مہر ته مقرر کی مثلا 1 لک روپۍ مہر ته مقرر کی او یو وخت یو ایجاب او قبول وکي تاسو دواړه ماته په 1 لک مہر قبول یې غوي مونږ ته قبولي چې ګوره یې رضای خور وخیږي مثلا نیوی سره نکاح کیږي نه کیږي خو به هم د بل هغه به هم ټیک د بنیم معنی خیالم ده کنه ده کمن جمع بین الاجنبیه و اخته فی النکاح مخکره دي بخلاف ما اذا لم يسمى صاحبین هغه صورت بیانې چې کله د هر یو د سمنو تفصیل ونشي اذا لم يسمى سمن كل واحد سمن د هر واحد مسمانه کی نو ولې به د صاحب د دا وجه ورکړي لانه مجهول و دا مجهول دي څنګه مجهول دي چلګه دا بزر دي دواړه نو کم چې هور دی داغه څومره روپۍ دي کم چې غلام دی داغه څومره پته لګي زمن مجهول شو موږ ولا به وجه څه ویلی وا صفقه یو ده په دې په قدرت باشي باندې لیکل شوی کا قصې ولې ابي حنیفه د امام صاحب چې دی اول فرق بین الفصلین امام صاحب که خیال می فرق بیانو دوړو فصلینو کې اوله کې دوړو کې ناجایز ګڼل او د دویمه مسله کې یو کې جایز بلکې ناجایز وجه سره وره هغه ان الحر اوله صورت کې چهورو او دغه شان اول صورت کې چې مایته مردار وا در سره پاک دی به کې داخلي دل نه تاسو وکنه وا نو هر او غلام کې هر به کې نه داخل او مذبوحه او په مایته کې مایته به کې نو به کوم شي چې مبیا وا غلام غیر بار غیر مبیا هر شرط وګرځولو کوم شي چې مبیا وا مذبوحه غیر بار غیر مبیا مایته شرط وګرځولو او د مبی د پر غیر مبی شرط ګرځول د بیا فاصله ای وجه ولا بیان کړه او کزمنګ خپل زړه وجه وایو چې بيدل فساد قوي دی ښا او قدم څه دی یو دی صفقه می ود او فساد هم قوي دی ګورې ودا ان الحر لا يدخل تحت العقد اصلا لانه ليس بمال المال خنه دی والبيع صفقه واحده خبرتي اشاره وکړه صفقه څه ده او فساد هم سره قوي دي دین دا هر مبيانه دا فساد قوي دي غیر اشاره ده فكان القبول في الحر نو دا هر کې قبول دي شرط وګرځول للبيع في العبد دپاره غیر مبيع شرط کله مبيع دپاره وهذا شرط فاسد نو به نکاح مسله کې څه کې صاحبین ویلي کو اجنبي او خوري ويلتم د اجنبي د نکاح دپاره د خور نکاح شرط ګرځولې و خو نکاح په شرط فاسد باندې نه فاسديږي هغه وجبه له ويا بخلاف النکاح ولي لانه لا يبطلون باطليږي بشروط الفاسده وباندي او اما البيع فيها ولا او د نور صورتونو کې بيع عبد او د مدبر بيع عبده عبد غيره بيع عبد او د مکاتب بيع عبد او د ام ولدي د ټول صورتونو کې دغه دویم چې دغه دویم دا په بيع کې داخلي دلو
څو بیا کې داخلي دلو مبيع وا نو فساد څه کمزور دی ښا اگر که صفقه وي نو فساد کمزور دی لہذا یو کې صحیح کیږي دغه فساد بل فساد صحیح ورته نه متعدی اورا خجی واما البيع في هؤلاء په نورو کې دا موقوف د اصل کې مدبر کې موقوف ده د قاضي په اجازت اب د غیر کې د غیر په اجازت مکاتب کې د مکاتب په اجازت او دغه شان ولده کې راځه والله وقد دخلوا تحت لق او خو تحت لق داخلو کنه یار اخو مبيوي پېږي کنه به ولي الک دا قد دلان داخلو لقيام الماليه اخو مالو اول تمخ کې مثال کې هور او مردار چې ومال نو نو دلته غیر مبيع د پرشت ونه ګرځیدلو مبيع د پرشت وګرځیدلو خود مروه چاغه یو مبيع کې وای فاسده و ولهذا ينقض في عبد الغير واوركنا بابد د غیر کې انعقاد د بي کیږي خو کله کیږي چې غیر اجازت ورکی بي د فضولی کی نګوره کدا مال نه وي نو د غیر په اجازت باندې به صحیح کېدل نه به صحیح کېدل نو معلومه شوه چې مال د اول تمخ کې مثال کې اور مال نو ابو مکاتب کې به صحیح کیږي به رضا او چې مکاتب به راضي وي فلا صح روایت دار ابو مدبر کې صحیح کیږي به قضاء القاضي خیرم دې کنه لنډه دار دي صورتونه کې د مبيعات چوا د چا کې چې فساد هغه تحت لقد داخله وا بيع وا وكذا في ام الولد کې جم جائز د امام سی وي او امام یوسف رحم الله وي رسی به کنه رسی الا ان المالك باستحقاق المبيع البته دومره مسله وا اب د غیر کې هغه مالک و ته حق دا و چې بیرت کی اب د غیر وسمرګره کړو کنه اول صورت کې مالک څه کولای شو بیرت کی او مکاتب کې مکاتب د خپل بیا رد کولای شو نه رسی به او مدبر کې قاضي بیا څه کولای شو دغه شم ولده کې قاضي بیا رد کولای شو کنه پیږي به نو دارت د بیا کله راځي مولوی سی ووري کله چې بیا وی ال رد کیږي چې نه رد کیږي چې یو سره دې کمرې تر ان نو دې به بار کې رد به کې چې راوته نو دې نه ته به سرات کې دا خبرې دام د دې دلایل دي چې لکه دغه ټول په بیا کې داخلو اول ته هر چې بیا کې داخل نو پتن لګي پوه شوي کنه څوي الا ان المالك چې به استحقاق د خپل استحقاق په وجه عبد غیر کې دی باستحقاق المبيع چې دا په مبيع کې مستحق او اولاد مدبر او مکاتب ام ولده باستحقاقهم انفسهم پدې کې چې دیو حقدار د خپل نفسونو رد البيع بيع څه کول شو فكان هذا دارت کول د اشاره د بقا ته چې بيع واقع وا دي کې بيع وا نه رسي به رد بيع بدون الانعقاد لا كان رسي به كما اذا اشترى عبدين وهلك احدهما قبل القبض دا د سیده مولوی سیبه مثال ووري زب هدایت باندې دوه غلامان خرڅ کما په 1000 روپۍ دوه غلامان دي به یو ملشي نو د کم چې مل شو د کې بیا فساد شو کنه ختم شو کنه ځکه چې کله مبياله بای مشتری ته نه سپارلی قبضه نه ورکړي او مبيا هلاک شنو بیا ختميږي نو کوم غلام چې مل شو د کې بیا څه شولا ختم شولا خو دې فساد دی بل ته ناراضي ولې هغه اصل کې تحت البيع داخل وو کنه رسېبه کما اذا اشترى یو سره واخلي دو غلامان وهلك احدهما قبل القبض یو بکی هلاک شي مخکې د قبضینا وهذا لا يكون تاسو پیږي کنه وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيان بالحصه ابتداء مولي سبه اصل کې د بيع د فساد دوه وجې دي ها توجه یو دا چې غیر مبيع د مبيع د بار شرط وګرځي دا ویل یو کنه او بلا بيع بالحصه ابتداء بيع بالحصه ابتداء لا چاته ویل کېږي تاسو ماته متوجي شئ زید هدایت ته متا منه د دوړه غلامان در خرڅوما او فی غلام چې کوم قیمت دی د فی غلام باغ سمن راکې اوس د فی غلام قیمت څه دی دا مجهول دی نو سمن هم څه شو مجهول شو نو د بيع فاسده ده ولی سمن مجهول دی پتن لګي پوه شوي کنه دې ته ویل کېږي بيع بالحصه ابتداء ګوره د حصے بيع کوم ابتداء حصے جوړوما یو غلام کوم قیمت دی د غیر روپۍ بمرا کې بل غلام کوم قیمت دی د غیب دم سمن راکې الکه هدایت د دوه غلامان در ماین در خرڅوما
په 100 روپۍ باندې او فی غلام کوم قیمت دی سمن به دغه موافق تقسیمه وراکې به اوس دا لکه دا خو بیا بالحصه ابتداء شولا پته لګي د قیمت څومره دی چې موږ دغه عمر سمن مقرر کو جهالت دی کنه دی د بیا د فساد څو وجه شولې دوا پوهیږي کنه بیا اوس راشي مدبر او غلام جمع کول د دې مسله کې مدبر او خپل غلام او د غیر غ جمع کول غلام او مکاتب جمع کول غلام ام ولده جمع کول د کی د بې د پاره غیر مبیا شرط نه ګرځیدل نه نور هټول مبي جوړي مال دې د کی بې بالحصه ابتداء هم نشتا بې بالحصه نه د فساد دوه وجه دواړه پکې نشته صحیح شو باورا وهذا لا يكون شرط القبول في غير البيع دا خبر جمع بين القن والمدبر وام الولد والمكاتب کی لا يكون شرط القبول دا شرط قبول نه دی بغیر مبيع کی خیرم ده کنه اولا بيع بالحصه ابتداء نه بيع بالحصه ابتداء دا ځکه دا یو خود سره خرڅیږي نه چا نور رد کې رد بشي وکي به بيع وشي ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه دغه وجه د چې شرط هم نه دی مولوی صاحب چې د هر یو د باره د سامان هم کې بیان نکي ولی ځکه چې هر یو د باره سامان بیانول صفقې دو جوړول د خولي چې کله غا دویم شی په کې مبياني لکه غور والا کې فساد د خدمتو د باره وجه ولته مو ویلي وکنه صفقې کې دو شول نه یو کې به صحیح شي بلکې بنئ اب کله دو کېږي چې کله د سمانو تفصیل بیان کی تاسو ویلو کنه امام سے بنز معنی په کې تکرار د بې مو کی خدلته چونکی دا یو مبیا ده نو صفقې دو کول تم کې ضرورت نشته به صحیح کیږي ځکه فساد کمزور دی کنه ونه رسیدلې